المبين إنا جعلنا قرآنا عربيا لعلكم تأكلون. سورة زخرف شروع کو. زخرف سرو زرو توائی، سرو زرو تا. نو پدی کې د سرو زرو ذکر راغلی دی او دا الله ویلي چې کله دی دنیا حدیث کې براګری د دنیا قدر و قیمت د الله سره د ماشي د وزرو مروي کنه نو کافر لوي ته ساس کې نه وي ورکړي. خدا الله سره دنیا هیڅ قدر و قیمت نشته د آخرت په مقابله کې. کچری دا یې نه وي چې ټول خلک په کفر باندې راجم شي نو د کافرانو د کورون د پاره او داګي هغه چتون او دروازې دا به مار سپینو او د سرونه ولا ساز کړي وي اندر پایان به ول سرو سپینو ساز کړي وي پای باندې چتون ته خطرې. خدای را د ټول خلک په اسلام پریدي او ټول خلک په کفر ولاټو شي او داګي وجرا چې دا دنیا د کفارو د پاره ده او آخرت د خالص د مؤمنانو د پاره د کامیابی دی. نو دا نوم ځکه دی ته کې خدای شو زخرف او مکی دی د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوی او په دې صورت کې اومګه اهداف او موضوعات بیانی کې کوم چې عام طور سره په مکی صورتونو کې دي توحید د الله تعالی، صداقت القرآن او صداقت الرسول او بعث بعد الموت دا اساسی موضوعات دي چې په دې باندې قرآن دلته باس کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې به اندازې مهربان زیات مهربان دی. حامیم الله واقف دی په معنا دی حروف باندې. والکتاب المبین قسم می دی په کتاب روشن باندې مراد قرآن شریف دی. انا جعلناه قرآنا عربیا یقینا ګرځولې منګه د لسل شوی په ژبه عربی باندې لعلکم تاکلون دې لپاره چې تاسو پوه شئ. وانه بام الكتاب لدینا لعلی حکیم. وانه شان دا کتابو فی ام الكتاب دا دې په لوح محفوظ کې لدینا په زمنګ باندې دا قرآن په لوح محفوظ کې الله وی زمنګ سره درج دی او دا داسې کتاب دی لعلی حکیم لوی شان والا کتاب دی د لوی مرتبه والا کتاب دی او حکیم دا یو محکم او په حکمتونو باندې مشتمل کتاب دی. اپ نظرب عنکم ذکر صبحا آیا واړو منګه تاسو نه ذکر لرای د قرآن لرا صبحا اړول ان کنتم قوم مسرفین ادی وجنه چې تاسو یو قوم زیاتې کوونکی یې مشرکان یې نو موږ دا قرآن واړو او د دې قرآن وعظ او نصیحت درته نکو. وکم ارسلنا من نبی فی الاولین ډېر لګړي د موږ پیغمبرانو په مخکنو قومونو کې وما یاتیهم من نبی نه دی راغلی دا قومونو ته یو پیغمبر الا کانوا بی یستهزئون مگر وبدا قومونه پاک پیغمبرانو پر ټوکی کوونکی. فاهلکنا اشد منهم بطشا پس هلاک کړیو موږ اشد منهم اډیر سخت دوینا بطشن په اعتبار د حمله سره ومدوا مثل الاولین او تیر شوی دی مثال د تیر شوی دی هغه عادت د الله د هلاکولو د ظالمانو معنا مخکې ومثلا ومدوا مثل الاولین ماندارا تیر شوی نمونی د مخکنو خلقو معنا دادا چې منګ با دي د مختم نمونی کې خو دی چې ګوره استاسو نه مخکې پلانی او پلانی قوم پیغمبرانو ته د دروغ نسبت کړو د الله او د پیغمبر دعوت مستر کړو الله د سې هلاک کړی واقعي دا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض قسم دې که تاسو کې دوینا د دې مشرکان نه چې چا پیدا کړی اسمانونه او ځمکې نو یقولون وای خامخا دا منافقا دا مشرکان الله دا الله پیدا کړی خلقهن العزیز العلیم پیدا کړی دی لره هغه زورور خدای پویا الذين اغا کسان جعل لكم الارض جعل لكم الارض مهدا کسان جعل لكم الارض چې ګرځولې دا وای هغه ذات چې ګرځولې استاسو لپاره ځمکه پرشو
وجعل لكم فيها سبلا او ګرځولي تاسو لپاره په دې کې لارې لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو لار مو خپل مقاصد وتا والذي نزل من السماء ماء بقدر الله غزات چې را کوزي د اسمان نو په انداز باندې الله هر کال باران په یو انداز باندې کوي مخکې ځکه ما ویلو عبد الله بن عباس وایي چې الله باران په ځمکه کې په هر کال په یو انداز کوي خو یو علاقې نه یوې تاړی او د بلې علاقې نه بلې تاړی او د بلې علاقې نه بلې تاړی داسې کوي نو ځکه وایي چې فانشرنا به بلدة میتا فانشرنا به پس منگا راپورته کو مانا پدې باندې ژوندۍ کو منګه پدې باندې بلدة میتا یو کلی مړ یو کلی دی چې سوکړې راګیستې دی او بارانونه پې نه کېدل نو هر شی په اوچېدو دی منګه پې باران وکړو هغه کلی موږ پدې باندې ژوندې کذالک تخرجون یوې نه بلې مسلې ته ځو کم رب چې د اوچې ځمکې نه کم رب چې د اوچې ځمکې نه د اوبو په ذریعه باندې شینکي راوویستل کذالک تخرجون دقسې به تاسو هم د دې قبرونو نه روځئ والذي خلق الازواج كلها الله ذات چې پیدا کړي دي جوړو ټولو لرا وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون او ګرځولي تاسو لپاره د کشتونه او د سارونه ما ترکبون هغه چې تاسو پې سورېږئ په کشتو باندې په سمندر کې او په سیندونو کې او په اوښانو باندې او په نورو څاروو باندې په اوچه کې لتستووا علی ظهوره کلا چې تاسو برابر شئ په شا د دې باندې د دې څاروي په شا باندې وروخېږي د اس په زین باندې کښېني د ګاډي سیټ ته وخېږي ثم تذکروا نعمت ربکم بیا یاد کوئ تاسو نعمت د خپل پروردګار په ځانونو چې هلکه دا خو ما باندې الله لوی احسان کړی دی پخوا به پیدا ګرځېدم او ځار یې بې تکلیفه شو اذا استویتم علیه کله چې برابر شئ په دې سروس او سورلۍ باندې ښه برابر شئ واګې ماګې برابر کړي خپې په رکابونو کې ورکړي وتقولو تاسو به داسې وایئ دا هغه دعا ده د سفر سبحان الذي سخر هذا وما كنا له مقرنين باقی دا الله هغه ذات لرا سخر لنا چې تابع کړي زمونږ دپاره کنټرول کړی دی زما دپاره دا سروس دا ساروی دا سورلی وما كنا له مقرنين نه یو منګه د دې دپاره قابو کوونکي کنټرول کوونکي دا ساروی دا موټر دا ټیټر دا ټرک دا بس دا ریل دا منګ نشو کنټرول کولی دا دې کنټرول کوونکی الله رب العزت دی نو دا دعا به وایي وإنا إلى ربنا لمنقلبون او دا به ورڅه وایي چې یقینا منګه رب ته واپس کیدونکي یو نن لکه څنګه چې زه په سورلۍ سورم نن لکه زه چې څنګه په سورلۍ باندې سورم او روان یم په پردو خپو باندې نو سبا له به کټ کې د څلورو خپو په کټ کې زه اچولی شوی یم او دقسې په پردو خپو باندې قبر ته روان شوی یم وإنا إلى ربنا لمنقلبون نو دې معنا دا شوه چې په سورلۍ کښېنې نو ځان کې به مستي نه پیدا کوي دا دعا به ووایي او د مستۍ نه به ځان ساتي نو دا هغه دعا ده چې سړی به دا دعا وایي او دا به د خدای دا نعمت به ځان ته دغسې رایاد کړي او بیا به د هر څه الله ته وسپاري چې ربه دا ته ماله قابو کولی شي زه نه شم کولی داسې ګڼ کسانو اوښې وي د ټولو
نو هغه ټولو مرګرو دا دعا ویله او هغه ویلې چې زما دا خو زه قابو کولی شم دا خو زه د خوځېدو نه ده نو زه را خپله قابو کوم دوا نه شم ویلی چې څو قدمه چې واخیست هغه خواره وخه چې وه هغې دا ګوچي شروع کړو دا درنجکۍ شروع کړه درا سړی راوغورځو سټې مات شه مړ دا یې مفسرین لیکلي دي نو که ستا هر قسم سورلی باندې ته سور شوې نو دا دعا به نه یېرئ دا دعا به وې وجعلوا له من عباده جزءا ګرځولي دي مشرکانو د الله دپاره د بندګانو د الله نه حصې څنګه ولې دا بچې دا د پلار حصه نه نو مشرکان وایي الملائکة بنات الله دا یې د خدای اجزا کړه نصارا وایي عیسی ابن الله او یهود خبیثان وایي چې عزیر ابن الله نو ځکه وایي ام اتخذوا مما ان الانسان لکفور مبین یقین انسان لکفور انتہائی ناشکر دے مبین پڑاگا باندی دادا نعمتونو ام اتخذا مما یخلق بناتنا کنا نیولی دی اللہ پاکو مما داگنا چی پیدا کری دی اللہ بنات لونی اللہ چی سونا مخلوقات پیدا کری دی نو پائے کہ دا جنکی دا زان دا پارا لونا گرزولی دی واسپاکم بالبنین او تاسو لے چکم دے ورکڑی دی پالکانو باندې تاسو الکان درکړي حالانکه جنکی ستاسو په نسبت باندې دا سن پریوته صنف دی او الکان اوچت صنف ستاسو په خیال کې دي نو بیا الله لره هغه ستاسو په خپل خیال کې جوړ د بیکاره وای الله لګرځو یو کوم چې اعلی دی هغه تاسو له درکړه ډېره تعجب خبره ده حالانکه ستاسو شان دا دی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمَا کله چې زیری ورکړی شي یو د دې مشرکانو ته بما ضرب للرحمن مثلا په هغې چې دوی بیانوي د مهربان بادشاه لپاره د مثال په توګه باندې چې د الله پاک لوڼه دي دا فرشتې نو که دله مبارکبادي ورکړه چې پلاني لور دې وشوه نو ظل وجهه مسودا وګرځي مخ د تک تور دا مخې تک تور شي وهو کظیم او وی دې ډک د غم نه وایي بیا یې جینۍ راوړه پوهېږئ پرې باندې وایي چې د جاهلیت په زمانه کې ډېر کله داسې شوي دي چې سړی کور ته راښکاره شوی دی چې جینۍ شوې ده اکه ځای نه واپس شوی دی هغه کور یې هغه ښځې ته پرېښی دی د جاهلیت یو خبره غلطه نه وه او یو خبره مسخه که خیزه نه ده هره خبره دقسې ده او من ينشأ في الحلية حليته وهو في الخصام غیر مبین او من آیا دوی ګرځئ د الله لپاره هغه څوک ينشأ في الحلية چې هغه لویږي او لویولی شي دغه چې کوم دی په الحلیت په کالو کې په جاړو په جامو کې آیا هغه صنف چې هغه غټېدی شي په کالو کې او لویږي په کالو کې وهو په الخصام غیر مبین او وی په جګړه کې نه واضح کوونکی خپل مطلب لره چې کله چا سره په بحث مباحثه کې راشي د دلایلو نو دا خپل موقف نشي واضح کولی خپل موقف په دلایلو نشي ثابتولی نو دا ټول هغه دې صنف کې هغه کمی دي او د دې مشرکانو هغه استهزاء په الله رب العالمین پورې چې بیا دا صنف تاسو د الله دپاره د بچو انتخاب کوئ تاسو دې وجې نه مفسرین لیکلي دي چې کله زنانه د سړو په بحث مباحثه کې راغلی ده نو همیشه دپاره دا بهار کېږي موږ خو هغه خلک یو چې موږ د دې دا ذمهداري موږ یو زنانه ته حواله کړې وه په دې ملک کې او دا مسله ده چې د بار ملک وزیر اعظم راشي نو ستا وزیر اعظم به وله د ستړي مشي لپاره ځي
او ستا وزیر اعظم به ورسره چې کوم دی نو ملاقات خصوصي ملاقاتونه به د هغې په منځ کې کېږي. موږ داسې یو بدقسمته قوم یو پاکستاني چې موږ دې شرمونو باندې هم شرمېږي په دې باندې. حالانکې د هغه زنانو نه هېڅ خیر پاکستان ته ونه رسېده، بلکې الټه زموږ د اټم بم خبر امریکې ته او یورپونو ته دا دغې خلکو وجعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناسا، ګرځئ فرشتو هغه لره چې دي بندګان د مهربان بادشاه زنانا. د الله هغه مخلوق چې فرشتې دي هغې نه دوی زنانه سازي کړي. اشهدوا خلقهم، آیا حاضر شوي دي پیدایش د فرشتو ته چې ما را فرشتې کله سازولي نو دا راغلي وو او ولاړو د دوی مخکې دا ما زنانه پیدا کړې وي. ستکتبو شهادتهم، زر دا چې ولیکلی شي ګویي د دوی، ویسألون او تپوس په قیامت کې کېدی شي دروغ دې ولې ویلي. وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهما، وای مشرکان چې راګیر به کړه او ټول دلایل به یې ته وران کړه نو بیا به ویلې که الله تعالی زمونږ په دې عبادت دې بوتانو خوشحاله نه وی مونږ به دا عبادت نه وکړی. وقالو وای مشرکان لو شاء الرحمن، که خوښ شوی د مهربان بادشاه ما عبدناهم، مونږ به عبادت د دې بوتانو نه وی کړی. ما لهم بذلک من علم، او الله فرمایي نشتر دی مشرکانو پر باندې څه پویا. انهم الا یخرسون، نه دي مگر اټکلیان دي. یخرسون په معنی د یکذبون هم دی، دروغ وایي او اټکلونه جنګي، اټکلیان دي پرتولی وایي. ام آتیناهم کتابا من قبله، کنه منګه ورکړی دی تا کتاب مخکې د دې قرآن نه. د دې مشرکانو له موږ څه کتاب ګینې اسمان کې ورکړی دی چې هغه کتاب اوس موږ پسې رالي او په هغې دلیل پیش کوي نو هم فهم به مستمسکون، نو دوی په دغه کتاب باندې دلیل نیونکي دي. دا خو هم نشته. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، کتابونه میتابونه نه ټسوي. بل قالوا بلکې وایي دا مشرکان انا وجدنا آباءنا، موندلي موږ خپلو پلاران له علی امة په یو طریقه باندې، دلته امة علی طریقة ترجمه ده، موندلي دي موږ خپل امتونه خپلو پلاران له په یو طریقه باندې په یو لار باندې. وإنا علی آثارهم مهتدون، او یو موږ په نقش قدم د پلارانو باندې لار موندونکي. موږ نور خبر نه خو چې سترګې مو غړولې زموږ پلارانو به دغه لوبې کولې موږ یې کوو. وکذلک ما ارسلنا من قبلک، دقسې لیکلي موږ مخکې ستانه فی قریة من نذیر، په کلي کې یو یرونکی نه دی لېږلی الا قال مترفوها، مگر ویلي دي خوشحاله خلکو. مترف هغه چاته وایي چې مالدار شوی او مالدارۍ ګمراه کړی دې ته مترف وایي، یعنی سرمایه‌دار گمراهان، دای ترجمه ده. انا وجدنا آباءنا على امتنا، یقینا موږ موندلي خپل پلاران په یو طریقه باندې. وإنا على آثارهم مقتدون، او موږ په نقش قدم د هغې پسې اقتدا کوونکي وو. قالو د الله پیغمبر به ورته وویلې اولو جئتکم بأهدى مما وجدتم علیه آباءکم، اگر که ما راتلې کړي تاسو ته په یو دین باندې اهدا چې هغه ډېر د هدایت دی مما د هغه دین نه وجدتم علیه تاسو موندلي په هغه دین باندې خپلو پلاران لره. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، وبه ویل دوی یقینا موږ په هغې به دعوت باندې چې تاسو پرې رالېږل شوي انکاریان یو. فانتقمنا منهم، موږ به بدل واخیست دوی نه. فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین، وګورئ څرنګه آخر انجام د دروغجنو. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. آغا وخیات کئی چی ویل ابراہیم علیہ السلام خپل پلار او قوم ته سی ورته ویلې انني براء، یقینا زو بیزاره یما مما د هغې بوتانو نه تعبدون چې تاسې عبادت کوئ، د ټولو خدای نه بیزاره نه الا الذي فطرني، مگر هغه الله نه چې زه پیدا کړی ما. فإنه سيهدين، زر دا چې به ماته لار ښایي. وجعلها كلمة باقية في عاقبه،
او ګرځولې دا دې کلمې د لا اله او توحید لرا باقی په خپلو پسبندګانو کې عاقب په معنا د بچو د نسو باندې راځي ابراهیم علیہ السلام دا کلمه توحید دا سي قائم او دائمه په خپل نسل کې ساتلې دا کلمه د لا اله الا الله لعلهم يرجعون کې دې شرا خلق واپس شي ځکه چې قریشانو به ویل موږ په ملت ابراهیمی باندې وو د ابراهیم علیہ السلام خدا کار کړو بلا متاتو هؤلاء واباهم دا خبر پرېدا پیدا ورکړي موږ دې کسان لا پلاران وی لرا حتا جاءهم الحق ورسول مبین اتا چراغ دوی ته حق او پیغمبر په ډاګ باندې ولما جاءهم الحق کله چراغ دوی ته حق قالو دی ویلی هذا سحر دا خو جادو دی وإنا به کافرون یقینا په دې باندې موږ انکار یانیو وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا یو بل اعتراض ورته چې پیغمبري کم از کم ملاوي دي انسان ته نو چې جاه او جلال او د لوی مال او دولت او د قوم او د قبيله خاون وي نو له پیغمبر موږ ته یتیم ابي طالب کو چې نه کورشتا او نه ډیراو ډنډشتا او موږ سدل ته غټ غټ خلق دي عروه زید مسعود په طائف کې دي او ولید زید مغیره چې کوم دی دا په مکه کې دي او دا ډېر لوی بزرګان دي او ډېر لوی مالدار دي او ډېر لوی بچو خاوندان دي نو په کار دار چې به موږ ته دا کړی وي نو هغې جواب وقالوا وای مشرکان لولا نزل هذا القرآن على رجل ولن نازل دا قرآن په یو سړي باندې من القريتين د دوو کلونه چې طائف او مکه دا سه رجل عظیم دا صفت رجل له یعنی علی رجل عظیم من القريتين او دا قريتين طائف او مکه مراد اهم اوس جواب کوي الله اهم یقسمون رحمت ربک ایا دا کفار او مشرکان تقسیمای مهربانی در ربستا خا دا نبوت چې کوم خزانه ده نو دا ما دې ته شمارلې چې دوی تقسیم کی او راوایلې ولید له ورکی او یا عروه له ورکی نحنو قسمنا بینهم معیشتهم منګه تقسیم کړي په من دوی کې سامان د ژوند سامان د ژوند دوی په ژوند د دنیا کې دا نبوت تقسیم خو ډېر لوی شی دی خدا د رزق تقسیم الله وی دامم دوی ته دې پریږي دا د رزق تقسیمی امه کړي دي نحنو قسمنا بینهم معیشتهما منګه تقسیم کړي دي په من دوی کې اغا سامان د ژوند دوی په دې ژوند دنیا کې ورپانا بعضهم فوق بعضن پورته کړي منګه بعضې په بعضو باندې درجاتن په درجو کې یو مالدار دی نو بل غریب دی یو بیمار دی بل روغ دی او دکسی یو حاکم دی بل محکوم دی یو مولا دی بل غلام دی در سر پارا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا دې د پارا چې ونیسي بعضو لرا په خدمت باندې سخریا چې په زمین سین سره شي نو معنی په بیګار باندې نیول دا مالدار دی غریب ته محتاج کړي او دا غریب دی مالدار ته محتاج کړي ځکه چې الله دا دنیا آباد ساتل غواړي ما تاسو یو خبره یو ځای کې کړې وه د هدایت الله خان هغه ورحمت ربک خیر مما یجمعون او مهربانی د پروردگار ستا ډیره غوره دا ګنا چې دا خلک د مالونو او دولتونو را جمع کوي ولولا یکون الناس امه واحده کنه دا چې شی به خلک یو جماعت په کفر باندې نو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا نو ګرځولې به مونږه دا چار ګرځولې به مونږه لمن یکفرو دا چار پارا چې انکار کوي د مهربان بادشاہ نه لبیوتهم سقفا د دوی د کورونو لپاره چتونه من فدوتین د سپینونه ومعارجا او مونږ به دې لپاره اندر پایاګانې سازي کړې وي
علیها یظهرون چې پاږي باندې چتونو ته خطه دا به مول سپینو ساز کړي وي ولی بیوتهم ابوابا او ساز کړي به موږ د دې د کورون د پاره دروازې وسررن او دارنګي تختونه علیها یتکئون چې پاږي باندې به دوی تکیاګانې والی وزخرفا او کومنګ غوښته وي د کوټو چتونه او پړوي دا بوله موږ د سرو نه ساز کړی وي دروازې او تختونه دا بوله موږ د سرو نه ساز کړی وي زخرفا وان كل ذلك لما متاع الحیات الدنیا ان كل ما دا ان په معنا د ما نافیه دی نه دی هر یو د دې سيزونو نه چې دا موږ درته ذکر کړه لما متاع الحیات الدنیا مگر سامان د ژوند د دنیا دی والآخرة عند ربك للمتقين واخرة کور د آخرت او دار آخرت پرېز رب صاحبانی د پاره د پرهیزګارو دی ومن يعشو عن ذکر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ومن يعشو عن ذکر الرحمن سوکا چې ځان شمکور کی د ذکر د مهربان د بادشاہ نه د قرآن نه ځان ډون کی د قرآن نه نقیض له شیطانا نو مقرر کو موږ د پاره یو شیطان په هو له قرین نو دا شیطان د مرګره د دې قرآن نه معلومیږي او حدیث کې مراغلي دي چې د قرآن او د شیطان مقابله د دنیا کې د قرآن او د شیطان مقابله ده او د قرآنی نظام او د شیطانی نظام مقابله ده او دا کشمکش د حق او د باطل دا مسلسل جاری دی چې چا د قرآن نه ډډه وکړه نو الله د هغه د پاره شیطان مرګره کی او شیطان ولا مقرر کی وګه عمر بر مرګره بیا او په دې کشمکش چې چا د قرآن سره ځان اوتاړه د شیطان نه مرګرتیا نه خلاص بس وانهم ليصدونهم عن السبيل او یقینا دا شیطانان بندي خپل مرګرو لا د درست لارنا ويحسبون دي ګمان کوي انهم مهتدون دا مرګري ګمان کوي چې موږ په سملاریو شیطان په خره سور کړي دي او کوم خیر روان کړي دي او دې خوشحاليږي چې نه نه زه په درست لارې ما شیطان کې دالو ما غټه غلطه چې په غلطه به روان کې او غلطي ته درته غلطه نه وي غلطه درته صحیح ثابت دی مطلب دا دی چې د واپس لار بنده کوم ځکه چې په توبه خو سړی واپس کېدی شي کنه حتی اذا جاءنا حتی چې کله راشي موږ ته الله وایي قال یا لیت بیني وبینک بعد المشرقین فبئس القرین حتی اذا جاءنا تسنیه ده حتی چې دا شیطان او مرګره دا انسان او دا هغه دا مرګره شیطان دا دواړه راشي موږ ته نو قالا وی بیا لیت بینی دا انسان به وی اے افسوس دے مالرا اے افسوس دے چې زما استا په منځ کې بعد المشرقین جداواله وی د مشرق او د مغرب عمره دا مشرقین دیتا تسنیه تغلیبی وای منګه دا مغرب هم مشرق کنو مشرقین هم امتصاص او کله به ترجیح ورکی مغرب لر په مشرق باندې نو مغربین به وي نو مشرقین و مغربین هم قرآن کی ذکر دی فبئس القرین سناکار مرګره او دا ولن ينفعكم اليوم اچربا پیدا در نکی تاسو ته نه اذ ظلمتم انفسکم او خو چې تاسو ظلم کړی دی په خپل ځانونو باندې نو په دنیا کې څه شی به تاسو له پیدا نکی انکم فی العذاب مشترکون دا خبره چې یقینا تاسو په عذاب کې شریکی ای مشران او کشران دا اشتراک په عذاب کې دا تاسو له پیدا نشي در کوله کله چې تاسو التا په دنیا کې ظلم او بے انصافي کوله او انت تسمع الصم آیات اورول شي کونتا او تهدي العميا یا خون کول شي ړونتا ومن کان فی ضلال مبین واګه چاته چې په گمراهی ښکار کې نشي ورته کوله
زړه مخره په دې باندې وعظ او نصیحت کوه پیغمبره نور کار زما دی فإما نذهبن بك یا ببوزو مونږ تعالی را وفات به دې کوو فإنا منهم منتقمون یقینا موږ دې مشرکانو نه بدل اخیستونکي یو او نرینک بعض الذي وعدناهم یا به وښایو تا ته موږ الذي وعدناهم بعض عذابونه هغه چې موږ دوی سره وعده کوو فإن عليهم مقتدرون یقینا موږ په دې باندې طاقتور یو اوس تا کار بسی پیغمبره فاستمسک بالذي اوحي الیک کله کې منګولې ولګوه پیغمبره په هغې وحي چې تا ته کېږي قرآن باندې منګولې ولګوه انک علی صراط مستقیم یقینا ته په لار برابره وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون وانه یقینا دا قرآن لذکر لک دا شرف او عزت ته ستاره پاره ولقومک او ستاره قوم د پاره یعنی سمانا دا قرآن پیغمبر استا او استاد امت ته پاره دا د عزت سامان دی دا د عزت اسباب دي وسوف تسألون او زرد چې دې قرآن باره کې به تاسو نه تپوس کېدی شي ناظره دې کړې وه ناظرې نه وروستو ترجمه دې کړې وه ترجمې نه وروستو احکام دې معلوم کړي وو احکام معلومه نه وروستو فیصلې دې ورته وړې وي که نه دې ټولو تپوس کوي او قرآن واقعي عزت سبب دی کله چې دا قرآن چا خپل کړی دی نو هغه عزتمند سا شوی ان الله ليرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به الاخر ډیر پریوت اعلان دلاندې خلکو چې دا قرآن خپل کړی دی الله تعالی لوړو لوړو مرتبو ته رسوي او ډیر د لوړو مرتبو خاوندان د خلکو په نظر کې چې کله قرآن شاته کړی دی نو الله ذلیل او خوار کړي لکه ابو جهل ته وګوره او داغه مقابله کې بلال ته وګوره او دې کې ډېر لوی واقعات نور واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا تپوسو کا دا هغه چانا چې لګري منګه مخستانه د پیغمبرانو نه د پیغمبرانو نه تپوسو کا نو کوم ځای کې به تپوس کوي د معراج په شپه باندې چې کله دې ورته په بیت المقدس کې امامت کو نو هلته دې تپوس تپوس دې وکړه اجعلنا من دون الرحمن آلهة چایا ګرځوري منګه سوا د مهربان بادشاہ نور معبودان یعبدون چې داږي بندګيږي وکړه پیغمبران ته تپوس ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه یقینا لګلو موږ موسی عليه السلام په وسه خپلاتونو سره فرعون ته وملئه او جرګي داغه ته فقال اني رسول رب العالمين ویل موسی عليه السلام زو استاد د الله رب العالمین امتاسو ته فلما جاءهم بآياتنا کل چراغ فرعونانو ته موسی عليه السلام په وسه زمونږ د آیاتونو سره اذا هم منها يضحكون ناس پر فرعونانو ټوکی کولی پدې پسې په دغه معجزو آیاتونو پورې غب شروع کو وما نريهم من آياتنا نبخود منګه دي ته یو معجزه الا هي اکبر من اختها مرګه بغټه وا د خپل هم شکلنا کله مو یو معجزه رااله او بملری کړبل او رسول او بل راګه نه غټه وا واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون او نیولې دي دوی لره منګه په عذاب باندې دا فرعونان منګو نیول لعلهم يرجعون کې دې شي چې دی واپس یو سزا لکه سپګي براله نو دی بچے کې ساز کې په موسی عليه السلام خدای سوال وکړ موسی عليه السلام سوال کې ولر شو دیو بیا غزړه کاته و لعلهم يرجعون موږ ویل کې دې شي دی واپس شي اب واپس نشو وقالو یا ایها الساحر بلکې دال پاز اے جادوګرا خو چون کې کوو سے چاته جادوګرې به له جواب هم نظر کوي خو هغه زمانہ کې ساحر جادوګر او پیغمبر د دې خلطو او ساحر دا یو ډېر معزز نوم په هغه زمانه کې نو څنګه ورته یا ایها الساحر دوی خو خله په دا دغه چې کوم دی چې اندخانو خله راوستي سوال کوي ورته اے جادوګرا ادعو لنا ربک راو بل موږ خپل پروردگار بما عهد عندك او سبب دا کې چې وعده کړی تا سره چې تاسو کومني نو زبا غي د عذاب نه خلاصوما نو تعالی الله تسوالو کا مونږ بستا اننا لمهتدون یقینا مونږ سملار مونږ کې مونږ تاسو مرګري کیو
فلما کشفنا عنهم العذاب کله چیر کومګه دوی نه عذاب اذا هم ينكثون ناس په دوی ماته اونکی وعده درو ول چا ویلي مون خاص ځان در نخلاصو ونادى فرعون في قومه आवाज کو فرعون په خپل قوم کې قال ویل یا قومي الیس لی ملک مصر اینه دې زماره پر حکومت د مصر وهذه الانهار ودا نهرون دي تجري من تحت الانهار من تحت چلیږي رس لاندې د اډر زمانه لاندې چلیږي زماره ایوان نه لاندې چلیږي افلا تبصرون آیتا سنینئ فرعون دا د نیل نه څلور غټ نهرونه وتی دي غټ نهرونه وړ بډیر شي خو لوی نهرونه دا څلور وتی دي او دا څلور وانه چې تلیو نو دا د فرعون په ایوان کې تلیو او خاطر وتی بیا نو دا په دې باندې دا کوله چې وګوره زماره اډر لاندې دا څلور نهرونه چلیږي دلته مفسرین لیکلي دي او دا د قرآن نه په خپل معلومیږي چې کم سړی د حق په مقابله کې په کم سیز باندې افتخار کوي په هغه سیز به خدای حلال د په دې نهرون باندې افتخار وکړو په موسی علیه السلام په مقابله کې نو الله په هغه بحر نیل او بحر قلزم باندې لاو کو چې د کم باندې د افتخار کوي ام انا خیر من هذا الذي هو مهین اکنه زه ډېر غوره یم د هغه سړي نه چې هغه دی سپک العیاذ بالله موسی علیه السلام ته سپک وایي غریب دی بې پیسو دی ولا یکاد یبین او قریبا نه چې د خپلې خبرې وضاحت وکړي دا د دروغ ویلې د موسی علیه السلام ژبه کې لکنت و او چې کله یې هغه شپږ باندې دعا وکړه او دعا سه هغه لکنت خدای ختم کړی و خدا یو سړی د مخکې نه چاړی وروسته بیا خبرې کوي کم وایه چاړاګی غوندې نو دا ارامچکې هغه یادوي چې دې مخکې هغه تت مې نه کوله هغه نن راپاسېدی وي زه پیغمبر یم ولولا القي عليه اسوره من ذهب دی چې رښتیا پیغمبر دی نو ولې نه راګرځېږي ده ته چې کوم دی د سرو بنګړي ځکه چې هغه زمانه کې څوک مشرکه و نو هغه ته به یې درې بنګړي اچول او جاء معه الملائکة مقترنین یا ولې نه راځي سره فرشتې یو ملګرتیا کوونکي چې یو ځای ورسره ګرځي او ووایي چې او دا د الله پیغمبر دی فاستخف قومه بد دماغه که سرا پورته که برانګېخته که او سپک که فرعون خپل قوم لره د فاستخف په معنا دا ده بېعقله که خپل قوم لره فاطاعوه نو دی قوم تابعداري د فرعون وکړه د موسی مقابله کې انهم كانوا قوما فاسقين یقینا نو دا قوم د فرعون قبطیان یو قوم نافرمان فلما اسفونا کله چې غصه کما لره الله وایي کله چې د فرعونیانو موږ غصه کړو نو انتقمنا منهم موږ بدل واخیست دوینا او بدل داو فاغرقناهم اجمعین هلاک میں غرق میں کټول لرا په بحر قلزم باندې فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین وګرځول منګه دوی لرا مشران ومثلا او مثال لپاره درستنو خلکو چې خلکو بیا په مثالونو کې دا خبره پیش کوله چې مکوئ ګوره د فرعونیانو په شان کار به در باندې وشي ولما ضرب ابن مریم مثلا کله چې ذکر شي زوی د مریم یعنی عیسی علیه السلام د مثال په توګه باندې اذ قومک منه یصدون نو ناسا په قوم ستا منه اے پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم قوم ستا دینا یصدون چغې وایي یصدون چې په کسرې د سواد سره شي نو یصدون په معنا د چغې وهونکو باندې چغې سورې سازي کی اولا عیسی د پیغمبرانو په سلسله کې ذکر کوي الله او چې یسدون شي نو بیا په معنا د بندولو باندې راځي دلته یسدون دی وقالو او وای دوی الهتنا خیر ام هو وای مشرکان آیا خدایان زمونږه غوره دي او که عیسی ټیک شوه چې عیسی علیه السلام د خدای غوره پیغمبر دی
او عیسیان ورته خدای ویلې دی او ته وی چې دا تاسو تاسو خدایان به جهنم ته ځي نو بیا خو عیسی ډېر غوره دی د لات او د منات ډلې نه چې دوی عیسی ورته ځي موږ دې ملاړ شو زموږ خدایان دې ملاړ شي ما ضربوه لکا دی نه بیانې تا ته الا جدلا مگر اسی جګړې صرف مجادله کوي مکابره کوي بل هم قوم خصمون بلکې دی دا یو قوم جګړالو ان هو نه دی دا عیسی الا عبد مگر بنده او انعمنا علیه الله وی موږ احسان کړو په دا وجعلناه مثلا او ګرځولو دا موږ یو مثال د بنی اسرائیل لپاره ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکه فی الارض یخلفون کمنګ او غواړو الله وای او به ګرځو منګه په بدل ستاسو کې انسانانو پرشتي په ځمکه کې یخلفون ستاسو خلیفګان بوي کتاسو دا الله په دین باندې ننګ نه کوي نو الله به تاسو لري کې او پرشتي به پر ځمکه کې آبادی کی وانه لعلم للساعه او یقینا دا عیسی نخا د قیامت دا د عیسی علیہ السلام دنیا ته راکوزیدل دا بدلند د قیامت نه خي ها پس شي وایي په کوم ځکه وانه لعلم للساعه نو دایما یا ترجمه وکړه دا علم للساعه په معنا دا علم نخا دغه دا او وانه لعلم للساعه یقینا دا عیسی دا نخا د قیامت دا فلا تمترن بها فشک مکوي تاسو په دې کې وتبعوني زما تابع شي هذا صراط مستقيم دا لار برابر دا ولا يسدنك الشيطان بندنی کی تاسو لار شیطان انه لكم عدو مبين دا تاسو لپاره دشمن پړاګره ولما جاء عيسى بالبينات کله چراغ عيسى عليه السلام په کارو دلایل باندې قال وی فرمایل قد جئتكم بالحکمه راغله تاسو ته په خبرو د پوي باندې ولی بین لكم او دې د پاره چې بیان کوم تاسو بعض الذي بعض غسیزونه تختلفون پی چې تاسو پای کې اختلاف کړي لري فتقوا الله خدای نه ویریږي واتعوني زما خبرو منی ان الله هو ربي وربكم ان الله ربي وربكم یقینا الله رب زما او رب تاسو دې فاعبدوه دې الله عبادت کوي ان زما استاسو مثال الله ته یو دی زما رب دی و ربکم استاسو رب دی نو عبادت یو کوي هاذا صراط الله برابر فاختلف الاحزاب من بينهم فمختلف شوی ډلې د منځه د دې امتیانو د عیسی نه نو بعض خلکو ویلي چې دا عبد الله ورسوله او دا پکې صحیح ډله وه یوې ډلې ویل چې نه دا د خدای زوی دی او بلې ډلې ویل نه دا خدای دی نو فویل للذین ظلموا من نو پس هلاکت راکاسو کسان دپاره چې ظالمان دي دوی نه من عذاب یوم علیم د عذاب د ورځې درناک نه چې قیامت دی هل ینظرون الا الساعه دوی هل ینظرون دی انتظار نه کوي الا الساعه مگر د قیامت ان تاتیهم بغتة چې راشي دوی ته اچانک وهم لا یشعرون او دوی به پې پوه نه وي الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین الاخلاء دوستان اخلاء جمع د خلیل ده الاخلاء دوستان یومئذ په دې ورځ د قیامت باندې بعضې بعد بعضو لپاره دشمنان وي کومې دوستۍ او یارانې چې دا خالصي د الله د دین په خلاف یا دا خالصي د دیندارۍ په د دنیادارۍ په وجه دي دا ټولې غلطي رورولۍ او دوستانې به په دشمنۍ بدلې شي الا المتقین مگر چې د چا یارانه او دوستانه او تعلق د یو بل سره د الله دپاره د الله د دین دپاره نو دا جنت کې یو بل بیا دعوتونه ورکوي یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اے زما بندگانو لا خوف علیکم اليوم نشته یره پتا سبحان نه یعنی ورځ د قیامت ولا انتم تحزنون بتا سو غمجن شي د دنیا په باره کې الذين امنوا بآياتنا آکسانو چې ایمان راوړی زموږ په آیاتونو وکانو مسلمین او دی گردن نهاد ادخلوا ورته وویل شي ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون دن شي جنت تاسو استاسو بیبیانې
تحبرون تاسو به خوشاله کولی شئ دا هغه خوشحالي ده چې د دې خوشحالۍ هغه آثار په چهره باندې نمایاني هغې ته خبرت وایي یطاف علیهم بصحاف چکرې به وي په دې باندې په کاسو سره من ذهب د سرو نه و اکواب او په جیګونو باندې وفیها ما تشتهي الانفس چکرې به وهلی کېږي په دوی باندې په هغې کاسو د سرو او په هغې جیګونو باندې د سرو او وفیها ای به په دې کې ما تشتهي الانفس هغه چې غواړي ځانونه دوی وتلذ الاعین او هغه چې یې ښایي سترګې د دوی هغه شی نه به پکې چې ړې غواړي د دوی او هغه شی نه به پکې چې سترګې غواړي د دوی وانتم فیها خالدون او تاسو به په دې کې همیشه یئ همیشه به یئ دا اتمام نعمت وتلک الجنة التي دا جنت هغه دی اورثتموها چې وراثت سئ اوړ تاسو بما کنتم تعملون په هغې سره چې وایي تاسو عملم کولو دا وایي د هر یو تن دپاره کور په جنت کې شته او په جهنم کې شته نو دا چې کله الله تعالی په مسلمانانو مهرباني وکړي جنت ته بوځي نو د کفارو دپاره چې کوم کورونه په تقدیر د ایمان الله ساز کړي هغه به دوی په وراثت کې ویسي او هلته جهنم کې په تقدیر د کفر باندې چې دوی دپاره کوم کورونه وو هغه به جهنمیان ته چې دغه هم دروالی هغې په څه کوي خو ورور دی ټول لکم فیها پاکه ستاسو دپاره په دې کې پاکې وي کثیرتن ډېرې یعنې د دغه خوراکونو نه علاوه د تلذذ دپاره او فواکه وي منها تاکلون ځنې به داسې هغې نه خورئ د جنت میوې به داسې وي چې ته ورپاسې او د هغې نه دانه را لرې کړي نو فوراً به هلته بله دانه وشي ونې به خالي کېږي نه که تاسو خیال کړی که نه نو دا ونه په دې میوه چې کومه ډولي ښکاري چې کله دا میوې ته لر کې بس هسې یو لرګی شاري بیا ډېره بدرنګه ښکاري بیا دا نن چا چې هغه مړي کې مې تقریر کوو نو هغه د دغه باغ و د دې دا امرو دا دغه څه دي اوس چې دغه را شلتالانو نو هغه شلتالان داسې پاخه و چې ما تقریر کې ورې باغ ته کل ډېر به ښایسته ښکاره کېده نو ما ویلي دا بېګا دا مطالعه ما کړې وه نو ما چې قرآن هلته وایي که نه چې دغه ونې به نه به کمیږي نه چې ته تې دانه را شوکوې بله او پازی را ښکاره کېږي ځکه چې هلته جنت خو مزین او ښایسته پرېږدو که نه نو ځکه وایي تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون من تبعیض دپاره دی ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون د دې مقابله کې ترهیب دی یره ورکوي الله نافرمان به وي په عذاب د جهنم کې همیشه لا یفتر عنهم نه به شي سستېدلی د دوی د عذاب وهم فیها مبلسون ای به دوی په دې کې د هر خیر نه امیده وما ظلمناهم من زیاتی نه دی کړی په دوی باندې ولکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک دا جهنمیان بچیږي کی اے مالکا اے داروغا د جهنم مالک دا پرشتي نوم دی کما چې د جهنم واقدار ده لیقضی علینا ربک فیصله دیو کی رب ستا په منګ باندې دونه به تنګ شوي چې دا به وغواړي الله مرګ راولې مالا مالک خدای ته سوال وکړه چې موږ مړه کي قال انکم ماکثون او دا به 1500 کاله یا 1000 کاله پس دا جواب ملاوي جواب بدایي چې انکم ماکثون تاسو جهنم کې درنګ تیروونکي لقد جئناکم بالحق یقینا راتلو موږ تاسو په یو حق دین باندې ولكن اکثرکم للحق کارهون لیکن اکثر تاسو حق لپاره بدګنونکي نن دا خبره کوي ام ابرمو امرا کله کوي تاسو یو کار لرا د حضرت محمد مصطفی د وجلو منصوبې سازوي او په دارالندوه کې کینئ چې یا یې بند کوي او یا یې وشړئ او یا یې مړ کوي
دا قسم سکیمونه او دا قسم پریبونه او دوکې دا کلکوي فإنا مبرمون موږ هم کلکوونکي وو هغې خبرې لره چې ستاسو دا منصوبې به ټولې پوچې کي او خرابې به کېدله ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم کنا ګمان کوي چې انا لا نسمع سرهم یقینا ګینې موږ ناورو راز د دوی موږ خو دوی د رازونو نه خبر یو ونجواهم او دوی د جرګونو هم خبر یو بلا حق دا ورسلنا لدیهما زمونږه حفظا په نزد دوی باندې یکتبون لیکل کوي قل هو ان کان للرحمن ولدون کچرې وې د مهربان بادشاه د پاره بچې فانا اول العابدین زبې وې اول د عبادت کوونکو نه نو دې ډېرې ګڼې ترجمې دي خو یو لنډه ترجمه یې داره سیده ساده ترجمه داره لکه ته یو سړي ته ووې چې بھائی دا پلانې کار دا د نه کېدو کار دی او که دا وشي نو اول به پکې زیمه بیا نو معنا دا ده چې د الله رب العزت بچی نشته خو فرض که دا مهربان بادشاه بچی وشي نو زه د هغه مهربان بادشاه پیغمبر یم او اولو العظم پیغمبر یم زه به د خپل خدای په خاطر باندې هغه فرضي بچی د ټولو نه مخکې منم او زه به عبادت کوم دا یې معنا اگر چې د نورو ترجمې هم خلکو کړي دي خو صابوني امام صابوني همدغه ترجمه کړې ده نو ځکه وایي سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون پاکی د رب د اسمانونو او د ځمکو لره او پاکی د رب د عرش لا د هغې نه چې مشرکان بیانوي فذرهم یخوضوا ویلعبوا پرېږده دې مشرکان لره چې دننه کېږي ګپونه شپونه لګوي ویلعبوا لوبې کوي حتی یلاقوا یومهم الذي یوعدون حتی چې میلاو شي د ورځې خپلې هغې سره یوعدون چې دوی سره یې واده کېږي هو الذي في السماء اله الله هغه ذات دی چې په اسمان کې معبود دی معنا دا دی هو الذي في اهل السماء معبود الله هغه ذات دی چې په اهل د اسمانونو والو معبود هم دی او په ځمکو کې اله دی یعنې په ځمکو کې معبود دی د ټول اهل الارض دپاره وهو الحکیم العلیم دا الله حکمت والا پوهه دی تبارک الذی له ملک السماوات والارض وما بینهما خیر و برکت والا دی هغه ذات چې د هغه پر حکومت د اسمانونو او ځمکو دی څه چې د دواړو په منځ کې دي وعنده علم الساعه پنځ د الله باندې علم د قیامت دی وإلیه ترجعون او خالص دی الله تبصاز ټول واپس وي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه مالکان دیا کسان چې رابلی مشرکان دی لر سوا د الله نه سپارش الا من شهد بالحق مگر چا چې گوی په حق کړي کلمه لا اله الا الله ویلی وهم يعلمون دی پویږي دی تبا الله وی ورپاسه سپارش ته پلانی بنداو کا ولا انسان قوم من خلقهم کته پوسو کې دوی نه چا پیدا کړی دی لرا نو ليقولن الله وی دا الله پیدا کړی دی نو تو ورته وای پان ناتو پکون کم خوا واوړې دی دا چاته چې خدای وی او دا الله پیدا کړی دی نو کم خوا د خدای دربار نه لاړې توحید نه وکیله قسم می په وینا د پیغمبر باندې دا وو قسم یې کا وکیل مصدر دی دا قال یقیل قیل لتنم ویل شو قیل لم ویل شي وکیله قسم می په وینا د پیغمبر یا ربی یا وکیله دا وینا د پیغمبر چې یا ربی زما ربا ان هؤلاء قوم لا يؤمنون یقینا دا زما امت یو قوم د ایمان نه راوړي فاصفح عنهم مخواړه وردوینا وقل سلام او وای سلام سلام نو متارکی دی په سوف یعلمون زرد چې دی وپوه شي دا جنت کې یو بل بیا دعوتونه ورکوي یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اے زما بندگانو لا خوف علیکم اليوم نشته یره پتا سبحان نه یعنی ورځ د قیامت ولا انتم تحزنون پتا سو غمجن شي د دنیا په باره کې الذين امنوا بآياتنا آکسانو چې ایمان راوړل زموږ په آیاتونو وکانو مسلمین او دي گردن نهاد ادخلوا ورته ویل شي ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون دنشي جنت تاسو استاسو بیبیانه تحبرون تاسو به خوشاله کولې شي
دا هغه خوشحالي ده چې د دې خوشحالۍ هغه آثار په چهره باندې نمایان دي، هغې ته خبرت وایي. یطاف علیهم بصحاف، چکرې به وي په دې باندې په کاسو سره من ذهب د سرو نه، و اکواب او په جیګونو باندې، وفیها ما تشتهي الانفس، چکرې به وهلی کېږي په دې باندې په هغې کاسو د سرو او په هغې جیګونو باندې د سرو، وفیها ای به په دې کې ما تشتهي الانفس، هغه چې غواړي ځانونه دوی، وتلذ الاعین، او هغه چې ښایي سترګې د دوی، هغه شی نه به پکې چې ړې غواړي د دوی، او هغه شی نه به پکې چې سترګې غواړي د دوی. وانتم فیها خالدون، او تاسو به په دې کې همیشه یئ، همیشه به یئ. دا اتمام نعمت. وتلک الجنة التي، دا جنت هغه دی اورثتموها چې وراثت سه یوړ تاسو، بما کنتم تعملون، په هغې سره چې وایي تاسو عملم کولو. دا وایي د هر یو تن دپاره کور په جنت کې شته او په جهنم کې شته. نو دا چې کله الله تعالی په مسلمانانو مهرباني وکړي جنت ته بوځي، نو د کفارو دپاره چې کوم کورونه په تقدیر د ایمان الله ساز کړي هغه به دوی په وراثت کې ویسي، او هلته جهنم کې په تقدیر د کفر باندې چې دوی دپاره کوم کورونه وو هغه به جهنمیان ته چې دغه هم دروالی ای په څه کوي، خو ورور دی ټول. لکم فیها پاکه، ستاسو دپاره په دې کې پاکي وي، کثیرتن ډېرې، یعنې د دغه خوراکونو نه علاوه د تلذذ دپاره او فواکه وي، منها تاکلون، ځنې به دا ستا هغې نه خورئ. د جنت میوې به داسې وي چې ته ورپاسې او د هغې نه دانه را لرې کړي نو فوراً به هلته بله دانه وشي، ونې به خالي کېږي نه. که تاسو خیال کړی که نه، نو دا ونه په دې میوه چې کومه ډولي ښکاري، چې کله دا میوې ته لر کې بس هسې یو لرګی شاري بیا ډېره بدرنګه ښکاري. بیا دا نن چا چې هغه مړي کې مې تقریر کوو نو هغه د دغه باغ و، د دې دا امرو دا دغه څه دي اوس چې دغه را شلتالانو، نو هغه شلتالان داسې پاخه و چې ما تقریر کې ورې باغ ته کل ډېر به ښایسته ښکاره کېده. نو ما ویلي دا بېګا دا مطالعه ما کړې وه، نو ما چې قرآن هلته وایي که نه چې دغه ونې به نه به کمیږي نه، چې ته ترې دانه را شوکوې بله پازی را ښکاره کېږي، ځکه چې هلته جنت خو مزین او ښایسته پرېږدو که نه، نو ځکه وایي تلک الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون، من تبعیض دپاره دی. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، د دې مقابله کې ترهیب دی، یره ورکوي الله، نافرمان به وي په عذاب د جهنم کې همیشه، لا یفتر عنهم، نه به شي سستېدلی د دوی د عذاب، وهم فیها مبلسون، ای به دوی په دې کې د هر خیر نه امیده. وما ظلمناهم، موږ زیاتی نه دی کړی په دوی باندې، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي. ونادو یا مالک لیقضی علینا ربک، دا جهنمیان بچیږي چې اے مالکا، اے داروغا د جهنم. مالک دا هغه فرشتي نوم دی کومه چې د جهنم واکداره ده. لیقضی علینا ربک، فیصله دې وکړي رب ستا په موږ باندې. دونه به تنګ شوي چې دا به وغواړي الله مرګ راولې ماله. مالکه خدای ته سوال وکړه چې موږ مړه کړي. قال انکم ماکثون، او دا به 1500 کاله یا 1000 کاله پس دا جواب ملاو شي. جواب بدایي چې انکم ماکثون، تاسو جهنم کې درنګ تېروونکي یئ. لقد جئناکم بالحق، یقینا راتلو موږ تاسو ته په یو حق دین باندې، ولکن اکثرکم للحق کارهون، لیکن اکثر تاسو حق دپاره بدګنونکي وو. نن دا خبره کوئ ام ابرمو امرا، کله کوئ تاسو یو کار لره د حضرت محمد مصطفی د وجلو منصوبې سازوئ او په دارالندوه کې کینئ چې یا یې بند کوئ او یا یې وشړئ او یا یې مړ کوئ. دا قسمه سکیمونه او دا قسم فریبونه
او دوکي دا کلکوي فإنا مبرمون موږ هم کلکوونکي وو هغې خبرې لره چې ستاسو دا منصوبې به ټولې پوچې کي او خرابې به یې کېدله ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم کنا ګمان کوي چې انا لا نسمع سرهم یقینا ګینې موږ ناورو راز د دوی موږ خو دوی د رازونو هم خبر یو ونجواهم او دوی د جرګونو هم خبر یو فلا حق دا ورسلنا لدیهما زمونږه حفظا په نزد دوی باندې یکتبون لیکل کوي قل هو ان کان للرحمن ولدون کچرې وې د مهربان بادشاه د پاره بچې فانا اول العابدین زبې وې اول د عبادت کوونکو نه نو دې ډېرې ګڼې ترجمې دي خو یو لنډه ترجمه یې دا سیده ساده ترجمه ده چې لکه ته یو سړي ته ووې چې وایي دا پلانې کار دا د نه کېدو کار دی او که دا وشي نو اول به پکې ځېمه بیا نو معنا دا ده چې د الله رب العزت بچي نشته خو فرض که دا مهربان بادشاه بچې وشي نو زه د هغه مهربان بادشاه پیغمبر یم او اولو العظم پیغمبر یم زه به د خپل خدای په خاطر باندې هغه فرضي بچې د ټولو نه مخکې منم او زه به عبادت کوم دا یې معنا اگر چې د نورو ترجمې هم خلکو کړي دي خو صابوني امام صابوني همدغه ترجمه کړې ده نو ځکه وایي سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون پاکی د رب د اسمانونو او د ځمکو لره او پاکی د رب د عرش لا د هغې نه چې مشرکان بیانوي فذرهم یخوضوا ویلعبوا پرېږده دې مشرکان لره چې دننه کېږي ګپونه شپونه لګوي ویلعبوا لوبې کوي حتی یلاقوا یومهم الذي یوعدون حتی چې ملاو شي د ورځې خپلې هغې سره یوعدون چې دوی سره یې واده کېږي هو الذي في السماء اله الله هغه ذات دی چې په اسمان کې معبود دی معنا دا دی هو الذي في اهل السماء معبود الله هغه ذات دی چې په اهل د اسمانونو والو معبود هم دی او په ځمکو کې اله دی یعنې په ځمکو کې معبود دی د ټول اهل الارض دپاره وهو الحکیم العلیم دا الله حکمت والا پوه دی تبارک الذی له ملک السماوات والارض وما بینهما خیر او برکت والا دی هغه ذات چې د هغه پر حکومت د اسمانونو او ځمکو دی څه چې د دواړو په منځ کې دي وعنده علم الساعه په نزد د الله باندې علم د قیامت دی وإلیه ترجعون او خالص دی الله ته به ستاسو ټول واپس وي ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه مالکان دي هغه کسان چې رابلي مشرکان دي لره سوا د الله نه سپارش الا من شهد بالحق مگر چا چې گوی په حق کړي کلمه لا اله الا الله ویلي وهم يعلمون دي پويږي دي تبا الله وي ورپاسه سپارش ته پلاني بنداو کا ولئن سالتهم من خلقهم کتپوسو کې دوی نه چا پیدا کړی دي لرا نو ليقولن الله وي دا الله پیدا کړی دي نو تو ورته وای پان ناتو پکون کم خوا واوړې دی دا چاته چې خدای وي او دا الله پیدا کړی دی نو کم خوا د خدای دربار نه لاړې توحید نه وکیله قسم ملي په وینا د پیغمبر باندې دا وو قسم یې کا وکیل مصدر دی د قال یقیل قیل لتنم ویل شو قیل نم ویل شي وکیله قسم ملي په وینا د پیغمبر یا ربي یا وکیله دا وینا د پیغمبر چې یا ربي زما ربا ان هؤلاء قوم لا يؤمنون یقینا دا زما امت یو قوم د ایمان نه راوړي فاصفح عنهم مخواړه وردوینا وقل سلام او وای سلام سلام نو متارکې دی په سو په یعلمون زر د چې دی په شي